سجدे په حالت چې د دوو سرکو پښو چیګول جایز دي او کو ناجایز دي. زما خو مسلمانانو ورونو نن به ان شاء الله د په باره چې دا بیان تر سره کوم چې سجدे حالت چې د دوو سرکو پښو چیګول جایز دي او کو ناجایز دي او که چیګي د کړه لمونځ به دی وسی که به د لمونځ نوسی. نو دې نه مخکې ټول مسلمانانو ته گزارش دا چې دا ویډیو په توجه سره وارو او مخته بیا شیر کو چې نور مسلمان له دې نه فایده واخلي. ما په لاس چې دا فتاوی فیض رسول ده په دې چې دا مسله لیکلې ده دا سوال او جواب پسې لیکلی ده چې په سجدे حالت چې که دوه سره کې پښې د لمزه کې چیګې وي یا د دوه سره کې پښې لمزه کې چیګې نه وي بلکې صرف د ګوتو سرونه د پمزه کې باندې لګي وو نو آیا په دغه صورت چې به د لمونځ وسي که به د لمونځ نه وسي؟ دا سوال ده. که چیرې پښې د مځکې نه چیګې وي یا د پښې چیګې نه وي بلکې صرف د ګوتو سرونه د په مځکې باندې لګي وو ګوتو سرونه نو آیا په دغه صورت چې به د لمونځ وسي که به د لمونځ نه وسي؟ دا سوال ده. جواب دا لیکلی ده فرمایي چې د متعلق فتاوا رضویه چې دا مسله ذکر ده مسله دا ذکر سوی ده چې کم سے کم د یوې پښې یوه ګوته دې چې کومې باطن حصه ده ټاخه یې ده نو دې لګول په مځکې باندې فرض دي. کم سے کم د هرې پښې یوه ګوته او د ګوتې سر نه بلکې د باطن چې کومه حصه ده پښو ګوتو والا چې کومه ټاخه ده دا لګول په مځکې باندې فرض ده. او فرمایي چې د هرې پښې اکثر ګوتې د دو باطن حصې چې کومې دي دا په مځکې باندې لګول واجب دي. اکثر یعنی د هرې پښې درې ګوتې لګول دا واجب دي. اکثر مطلب چې درې ګوتې خامخا لګي ځکه چې پښو هرې پښې پنځه ګوتې دي او اکثر ګوتې چې کومې دي دا درې راځي. فرمایي چې د دریو ګوتو چې کومې ټاخې دي باطن حصې دي هرې پښې نه دې لګول واجب دي. که چیرې د دوو پښو نه یعنی دریو ګوتو نه کمې ګوتې لګي وي نو دا د واجب پرېښلای لمونځ د نه وسلای واجب الاعاده ده یعنی دا لمونځ به دوباره ګرځیا یعنی صرف د پښو ګوتو سرونه د لګي وو چې کومې باطن حصې دي هغه نه وې لګي. فرمایي چې په دغه صورت چې دی واجب پرېښلای او چې واجب پرېږدې دا لمونځ د واجب الاعاده ده دا لمونځ به دوباره ګرځیا. نو زما خو مسلمانانو ورونو موږ ته پکار ده چې دا مسله دا ډېره ضروري ده ډېره ضروري مسله ده چې موږ د دغې مسلې خیال وساتو. کم سے کم هرې پښې نه د دریو ګوتو لګول واجب دي او صرف د ګوتو سرونه نه بلکې دې چې کومې باطنې حصې دي دو لګول واجب دي. که چیرې دوه ګوتې یا یوه ګوته دې لګي وه نو بیا د واجب پرېښلای او چې واجب دې پرېښلای نو لمونځ دې نه وسلای لمونځ به دوباره ګرځیا. نو الله کریم دې موږ ته دین اسلام باندې سمجھاو کولو توفیق نصیب کی. وآخر دعوایا ان الحمد لله رب العالمین.